حسن یوسف دم عیسی ید بیزاداری حسن یوسف دم عیسی ید بیزاداری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری اگر طول خوبیانی چې کوم پیغمبرانو لرل اگر تنها حضور علیہ الصلوۃ والسلام په معجزاتو کې په مبارک سیرت کې هغه موجود سورۃ المائدہ آیت نمبر 110 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم مخی آیتون مبارکو کہ اللہ جل شانہ دا ارشاد فرمائل چې قیامت په ورځ باندې باز ټول انبیاء کرام برا جمع کم او بیا به دوی ته ووایم چې تاسو د خپلو قومونو کارگزاری بیان کوي چې کله تاسو ورته زما پیغام ورسو نو د هغوی جواب سو انبیاء کرام به ورته وایي چې یا الله مونږ ته دومره علم نشته چې څومره تا ته علم دی ته علام الغیوب ذاتی بیا الله تبارک و تعالی و حضرت عیسی علیہ السلام هغه ته به مخاطب شي چې اے عیسی زوی د مریم دا راته ووایه چې ما تا باندې نعمتونه کړو ستا په مور باندې مې نعمت کړو حضرت جبریل علیہ السلام مستا معاونت د پاره تعاون د پاره هر وخت می تاسو سره ساتلو او دغه سي د مور په غیږ کې د خبرې وکړي سرنګ چې یو مشر یو سنجیده سړی گفتگو کې هغه سي گفتگو تا د مور په غیږ کې وکړي او دغه سي ما تا د کتاب علم درکړو د تورات د انجیل او د حکمت طریقې مې د تو خودلی نه چې کوم آیت مبارکه جز منقول استل پدې کې فرمایي و اذ تخلق من الطين او کله چې جوړولې تا و اذ تخلق چې کله تا جوړولې تخلیق په معنا د جوړولو حضرت عیسی علیه السلام با خټه راواغشته د خټینا د مرغۍ او صورت جوړ کو او بیا پاغي کې پوکي وهلو نو هغه نه ورختنی مرغۍ جوړ شو او هغه والوتو د الله تبارک وتعالى په حکم سره دا د حضرت عیسی علیه السلام معجزه وا واذ تخلق کله چې جوړولې تا من الطين د خټینا د خټونا کهیئه الطير پشان د شکل د مرغۍ باذنی په حکم زما باذنی کې دی خبره طرف ته اشاره ده چې څوک عیسی علیه السلام ته دا نه وایي چې الکه دی هم تخلیق کوي دی هم خالق دی خالق صرف او صرف د الله تبارک وتعالى ذات دی عیسی علیه السلام کا هیئت الطیر جوړولو باذنی د الله په حکم ځکه انبیاء کرام چې کوم معجزات اخکارا کوي د الله په حکم اخکارا کوي اولیاء کرام په لاس باندې چې کوم کرامات اخکارا کیږي د الله په حکم باندې اخکارا کیږي دا د نبی یا د ولی په خپل قدرت کې یا دغه ذاتی کمالاتو کې نه بلکې د الله تبارک وتعالى په اجازت او دغه په خوخه دغه په منشا باندې هغه ښکارا کوي فتنفخ فيها پس پوکي بو وهلو تا پاغي کی فتكون طيرا
نشوبه هغه مرغی باذنی په حکم زما وتبرئ الاکمه او جوړوي تا جوړولو تا اکمه هغه پیدایشي ړون والابرص او برګي والا پیدایشي ړون باندې با حضرت عیسی علیہ السلام لا سراخ کلو نو هغه بینا شو او دغه سي برګي مرض بیمار با راغي عیسی علیہ السلام ور باندې لا سراخ کلو هغه شفا یاب شو واذ تخرج الموتى او کله چې راوستل تا مړی د زمکینا باذنی په حکم زما د قبر سر ته ودرېدو عیسی علیہ السلام او فرمایل قم باذن الله ودرېګه د الله په حکم نو هغه مړی به را پاسېد دا د عیسی علیہ السلام معجزه وا دغه سي قوم ورته وی چې ته خدا اوسنی مړی را پاسې زمونږ یو مشر دی هغه وفات شوی زرګونه کال تیر شوی دی هغه را پاسه عیسی علیہ السلام یو زړی قبرستان ته زوړ قبرستان ته بوتلو هغه قبر باندې ودرولو بخي قبر منهدم شو عیسی علیہ السلام ته فرمایل قم باذن الله هغه مړی را پاسېدو الله په حکم باندې را پاسېدو عیسی علیہ السلام سره خبرې ترې وکړي خپل حالات بیان کو بیا حضرت عیسی علیہ السلام ته فرمایل چې ته ژوندۍ اوسېدل غواړې که مرګ غواړې نو هغه عرض کوي د الله رسوله دوباره ژوند نه غواړم مرګ غواړم خو په یو شرط باندې هغه شرط دا ده چې الله تبارک وتعالى نه سوال وکړي چې الله جل شانه د ځنکدن د سختۍ نه ما اوساتي بغیر د ځنکدن نه راته مرګ راولي ځکه چې زرګونه کاله مخکې چې کوم ځنکدن په ما باندې راغلی او د هغې هغه تریخوالي او د هغې هغه شدت اوس هم زما په مرو کې موجود دي د هغې هغه شدت اوس هم محسوسومه الله جل شانه دغه د ځنکدن هغه سختي موږ ټولو ته آسان دي ځکه چې د سخت کیفیت دی په هر انسان باندې دا راتلونکي دی سکرات الموت یو طرف ته شیطان حمله آور شي محنت او کوشش کوي چې دا د مسلمان چې په هرې طریقې سره بغیر د ایمان نه دنیا نه رخصت شي او موجوده حالات زموږ استادو داسې دی یو مسلمان چې کله ودکیږي په غیر شرعي او په حرامو سيزونو باندې نظر وي چې راپاسي هم په غیر شرعي او حرامو سيزونو باندې نظر وي او چې ودکیږي هم هغه حرام تصویران ویډیوګانې لا یعنی شیزونه چې کوم زموږ شرعي ضرورت نه دی دنیوي ضرورت نه دی لا یعنی سيزونو کې زموږ وخت ضایع کیږي او چې راپاسوم ټول نه مخکې سټیټس چیک کوو فیسبوک چیک کوو انټرنیټ چیک کوو دا ټول هغه فضولیات دي چې کوم موږ تاسو د الله نه د الله د دین نه لري کوي لګیا دي دی وجنه علما کرام فرمای چې کوم خلق په دغه فواحشو کې مبتلا وي په دغه بدنظری کې مبتلا وي د حرامو سيزونو په قتلو کې مبتلا وي د دغه خلکو په آخري وخت کې د ایمان نه د محرومېدو یری ځکه انسان د زندګۍ په دوران کې چې کم کارونه کوي مرګ په وخت هغه څه وته مخه ترازی او چې کله سکرات الموت شروع شي نو سړی په دغه وخت کې د الله تبارک وتعالى د مدد نه محروم شي لہذا کوشش دې خبرې کول پکار دي چې موږ تاسو دغه حرامونه دغه محرماتونه ځان بچ اوسات نو ډېر عبادتونه کو منځونه کو تلاوتونه صدقه خیرات حج عمره ارسه کو خو بل طرف ته د حرامو ارتکاب کو زموږ نظر په حرامو کې استعمالېږي زموږ جبه په حرامو کې استعمالېږي او ډېر د حرامو ارتکاب کوو هغه ټول برکتونه د نیکو اعمالو هغه موږ نه ضایع شي نو نیک عمل کول ډېر آسان دی یو سړی چې درې پیرې سوره اخلاص ووایي الله رب العالمین ورته د قرآن کریم د ختم ثواب ورکوي یو پیرې چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وایي دا د الله جل شانه د خزانو نه یو خزانه ده خو بل طرف ته ورپسې د حرامو ارتکاب کو ورپسې د ګناه ارتکاب کو دین ځان ساتل پکار نو حضرت عیسی علیہ السلام ته وی چې د مرګ واړه ما خو ځنکدن هغه ترخوالی او شدت چې پکې نه وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ کله چې بند کړل ما بني اسرائیل عنك استاد وجلنا بني اسرائیل او يهوديانو حمله کړو عیسی علیہ السلام باندې الله جل شانه عیسی علیہ السلام حفاظت وکړو عیسی علیہ السلام چې محفوظ اسمان ته اوچت کو اذ جئتهم بالبينات کله چې روړل تا دوی تخکر دلنا فقال الذين كفروا الى كسانو کافرانو منهم دوینا ان هذا الا سحر مبين ند مگر جادو د اخکارا يهوديانو عيسى عليه الصلاه والسلام معجزات توي چې دا شی د اخکارا جادو دا حضرت عيسى عليه الصلاه والسلام هغه معجزات دي
الله رب کائنات زمونږ استاد محبوب پیغمبر ته هم معجزات ورکړو او داسې معجزات چې یوسف علیه السلام حسن ته خلق وکړو هغه بهوش شو خپل ګوتی کټ کړی حسن یوسف او دغه سي موسی علیه السلام ید بیضا لاس مبارک به ترخت دنه کو چرويستو نغه به د نور په شانتي بزلیدو ید بیضا او دغه سي عیسی علیه السلام چې د هغه به مړی راجوندې کو په خپل دم سره نو دا ټول معجزات یو طرف ته زمونږ استاد خو پیغمبر ته الله جل شانه داسې معجزات ورکړو نبی علیہ السلام چهره انور چې چا وکړو هغه د موسی علیہ السلام د خلکو پشانتی ګوتی پرې نکړي به هوش نه شو بلکې هغه اول ایمان وروړو بیا خپل سرونه قربان دغه سي د موسی علیہ السلام د قوم پشانتی چې هغه ایمان را نوړو د فرعون قوم په سمندر کې ډوب شو هلاک شو خو ایمان را نوړو نبی علیہ السلام باندې چا چې ایمان وروړو نو اول مسلمانان شو کامل مؤمنان شو د ټول دنیا د پاره رهبر رهنما جوړ شو او بیا خپل ځانونه قربان کو دین اسلام د پاره ځکه وی حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری اگر ټول خوبیانی چې کوم پیغمبرانو لرل اگر تنها حضور علیہ السلام په معجزاتو کې په مبارک سیرت کې هغه موجود الله تبارک وتعالى د حضرت عیسی علیہ السلام معجزاتو سره د خپل حکمت او په خپل قدرت سره ذکر فرمایي وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ او کله چې جوړولې تا د خټونه که هیئت الطیر په شان د شکل د مرغۍ بإذنی په حکم زما فتنفخ فيها پس پکې به وتا پاغې کې فتكون طيرا شبه هغه مرغۍ بإذنی په حکم زما وتبرئ الأكمه او جوړو بتا پیدایشي ړوند والابرص او برګي والا بإذنی په حکم زما وإذ تخرج الموتى او کله به راوستل تا مړی د ځمکینا بإذنی په حکم زما وإذ كففت بني اسرائيل او کله چې بند کړل ما بني اسرائيل عنك استاد وجلنا اذ جئتهم بالبينات کله چې وروړل تا دوی ته ښکارا معجزات فقال الذين كفروا منهم فسئلوا كسانو چې کافرانو دا غوینا ان هذا نددا الا سحر مبين مگر جادو د ښکارا صدق الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك